باندې په کتابونو کې د څلورو رکعاتو طریقه چې کوم ده هغه تقریبا کتابونو کې نشته. بعض نیمو کتابونو چې کوم ده طریقه ذکر کړې ده، لیکن هغې کې علماو لیکلي دي چې دا طریقه د سنت خلاف ده. څلور رکعاته کوو نو دې د وجې نه چې څلور رکعاته تراویح څوک کوي نو هغوی له پکار ده چې هغې په ځای باندې دوه رکعاته تراویح وي. نو دوه رکعاته چې کوم ده دا طریقه د نبي علیه الصلاة والسلام نه ثابت ده. دویمه مسله تراویح په باره کې بیا چې د تراویح هر څلورو رکعاتو نه وروسته کېناستل چې کوم دی دا سنت دی. نو آیا په دې کې به څه وایي؟ د احادیثو نه څه دعا ثابت ده که نه ده ثابت؟ نو د هرو څلورو رکعاتو نه وروسته کېناستل دا سنت دي، لیکن په دې کې څه خاص دعا چې کوم دی دا د احادیثو نه نه ده ثابت، بلکې څه چې انسان له راضي هغه دې ووایي. که د الله ذکر یې وکړو، که د قرآن یو آیات تلاوت کړو، او که نه خاموشه کېناست، غلی کېناست، صحیحونه وي، نو بیا هم چې کوم دی څه حرج پکې نشته. نو د هر څلورو رکعاتو نه وروسته چې کوم دی کېناستل دا سنت دي، او په دې کې څه خاص دعا چې کوم دی دا د حدیث نه ثابت نه ده. خو چې څه ذکر چا وکړو، څه کلمه یې وویله، څه دعا یې وویله، په هغې کې څه قسم د حرج نشته. بله خبره دا ده چې نن د جمعرات ورځ ده، نو سبا جمعه ده. د جمعې په ورځ باندې څه خاص مسنون اعمال دي، عامو ورځو کې دي، او بیا خاص طور باندې د رمضان په میاشت کې د هغې اهتمام پکار دی. نو په هغې کې چې کوم دی یو دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې د جمعې په ورځ باندې، هرې جمعې په ورځ باندې، رمضان او غیر رمضان، چې کوم سړی د سورة الکهف تلاوت کوي نو دی به الله تبارک وتعالی د دجال د فتنې نه محفوظه ساتي. او دغه شان چې کوم سړی چې د جمعې په ورځ باندې د سورة الکهف تلاوت کوي نو الله تبارک وتعالی به د ده دپاره راتلونکې جمعې پورې په دې اوو ورځو کې به یو نور پیدا کړي. نو چې چا قرآن ویل دی نو هغو دپاره پکار دا ده چې د جمعې په ورځ باندې د سورة الکهف تلاوت کوي. نو سبا جمعه ده، نو پکار ده چې د دې سورت تلاوت وکړي. 15مه سپارې نه شروع کېږي او 14مه کې ختمېږي، تقریبا نیمې سپارې نه څه لږ زیات دی، 4-5 صفحې. نو د دې سورت چې کوم دی اهتمام پکار دی. دویم د جمعې په ورځ باندې د درود شریف اهتمام پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د درود شریف ډېر فضیلت ذکر کړ دی، لیکن د جمعې په ورځ باندې خاص طور باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو ما باندې درود شریف وایئ، او د جمعې په ورځ باندې ستاسو درود شریف چې کوم دی دا ما باندې پیش کېږي او فرشتې راوړي هغه چې کوم دی ما ته پیش کوي. نو حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي کم سړی چې یو پیره درود شریف وایي نو یو پیره درود شریف په وجه باندې الله تبارک وتعالی هغه چې کوم دی 10 رحمتونه په هغه نازل کړي او 10 ګناهونه د هغه معاف کړي، 10 درجې د هغه اوچتې کړي. نو دې د وجې نه د درود شریف اهتمام پکار دی، او خاص طور باندې د جمعې په ورځ باندې، خاص طور باندې د جمعې په ورځ باندې. او بله خبره چې کوم دی هغه دا ده چې د صلات التسبیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تر عباس رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې تعالی یو تحفه را نکما او تا ته چې کوم دی نو یو څیز ونه ښیمه، یو داسې عمل درته ونه ښیمه چې الله پې ستا مخکیني رستني ټول ګناهونه معاف کړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یې وفرمایل ای د الله رسوله وښیه ما ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې 4 رکعاتو نیت وتړه صلات التسبیح، او بیا چې کوم دی د هغې طریقه ورته نبي علیه الصلوۃ والسلام بیان کړه چې په دې طریقه باندې وکړه. د بیانولو نه وروسته ورته نبي علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل چې که د طاقت کې دي نو دا روزانه کوه، روزانه نشي کولی نو د جمعې په ورځ باندې خالي کوه، او که دا هم نشي کولی نو په میاشت کې یو پیره کوه، میاشت کې نشي کولی نو په کال کې وکړه، کال کې نشي کولی نو پوره زندګۍ کې یو ځل دا لمونځ وکړه. یعنې دومره تاکید نبي علیه الصلوۃ والسلام د دې ورکړ دی. نو د دې فضیلت ډېر دی. نو دې د وجې نه سبا جمعې ورځ ده او نبي علیه السلام هغه ته وفرمایل روزانه نشي کولی نو د جمعې په ورځ باندې کوه. نو ډېر ښه خلک داسې دي چې هغه د هرې جمعې په ورځ باندې د دې لمونځ اهتمام کوي. نو د هغې طریقه چې کوم دی هغه دا ده چې 4 رکعاتو نیت وتړي، 4 رکعاته صلات التسبیح لمونځ کو، او که صلات التسبیح ورسره نشي ویلی نو 4 رکعاته نفل لمونځ کو. دغه نیت یې وکړی، بس نیت چې کوم دی دغه دی. باقي چې کوم دی نور الفاظ چې کوم خلک وایي پلانکې لمونځ کوم، مخ مې چې کوم دی قبلې طرف ته دی، او دا الفاظ ویل داسې ضروري نه دي. اصل نیت چې کوم دی هغه ستا د زړه نیت دی، نو په زړه کې ستا دغه نیت دی چې زه دغه 4 رکعاته صلات التسبیح لمونځ کوم، نو بس دغه نیت دی ستا. نو بعضې وخت کې چې کوم دی امام په رکوع کې یو سړی راشي هغه چې کوم دی نو
هغه نیت چې کوم دی هغه سړي ته وایي په هغه نیت تړلو کې د هغه نه چې کوم دی هغه رکوع لاړ شي هغه رکعت دی نه لاړ شي حالانکې ښه چې کوم دی هغه رکعت دی رسولی شي لیکن دی په هغه نیت تړلو باندې نه چې کوم دی وخت لګوي نو په هغې کې د هغه نه رکعت لاړ شي نو دې د وجې نه چې کله راشه امام په رکوع کي نو بیا بس نیت دغه نیت ته چې ته جومات ته راغلې او ته امام سره لمانځه کې شریک کېږي خو دغه ستا نیت دی ستا په زړه کې خو دا نه دی چې زه د امام پسې 4 رکعته سنت کوم خو فرض یې کا امام پسې او کوم وخت دی نو هغه هم ستا په زړه کې چې زه د دې وخت لمونځ کوم نو دې د وجې نه دا نیت چې کوم دی دا د زړه نیت دی چې په زړه کې ستا څه دي نو دغه چې کوم دی ستا نیت دی نو دا الفاظ دې که ووایي نو صحیح ده که دې نه وي نو دا ویل څه ضروري نه دي نو 4 رکعته صلات التسبیح لمونځ کوم یا 4 رکعته نفل لمونځ کوم نیت چې کله وتاړو نو د هغې نه وروسته د دې 3 څلورې طریقې چې کوم دی په احادیثو کې ذکر شوي دي لیکن زه ټولې طریقې نه بیانوم صرف یو طریقه چې کوم دی هغه ذکر کوم دې دپاره چې هره طریقه چې کوم دی هغه بیانېږي نو بیا چې کوم دی یو طریقه به هم سمجھ کې را نه شي نو یو طریقه بیان شو نو هغه په سمجھ کې راشي نو یو طریقه چې کوم دی چې نبی اسلام په خپل تره ته کومه ښولې وه هغه دا ده چې نبی اسلام ته وفرمیل چې کله د نیت وتاړه نو د هغې نه وروسته به چې کوم دی سبق ووایي سبحانک اللهم ولا اله غیرک ووایي د هغې نه وروسته اعوذ بالله بسم الله سورة الفاتحه او هغې سره چې کوم صورت میلاوی هغه به ووایي قل هم عام طور باندې موږ خلکو له قل هو راځي نو صرف دغه یو صورت وي نو چې کله دې دا صورت ختم کړو نو د هغې نه وروسته رکوع له به نه ځکته کېږي به نه په ولاړه باندې به 15 پېرې دا کلمه ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمه چې دا 15 پېرې وویله نو د هغې نه وروسته صورت خو تاویل دی قرات تا ختم کړو نو چې 15 پېرې دا کلمه د وویله نو بیا به رکوع له لاړ شي په رکوع کې به 3 ځله مخکې سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم دا به 3 پېرې ووایي چې دا ووایي نو د هغې نه وروسته برکېږي به نه په دغه رکوع کې به چې کوم دی 10 پېرې دي مخکې 15 سو وروسته پسې 10 ټول 10 پېرې دي پسې نو پسې چې کوم دی 10 پېرې به په دغه رکوع په حالت کې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمه به دوره وي دا که چې کلمه تا کله دوره کړه 10 پېرې دي نو بیا به د هغې نه وروسته به راشي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد او حدیث کې ورپسې راځي حمدا کثیرا طیبا مبارکا فيه دا الفاظ څوک ویلی شي نو نفلي لمونځونو کې د دې اهتمام هم پکار دی که دا نشي ویل نو سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد دواړه ثابت دي نو چې دا دې ووایي نو د هغې نه وروسته په ولاړه باندې په دغه حالت کې به 10 پېرې دا کلمه بیا ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا چې 10 پېرې ته ووایي نو د هغې نه وروسته به لاړ شي سجدې ته نو په سجده کې به مخکې 3 پېرې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى دا به 3 پېرې ووایي دا چې تا 3 پېرې ووایي نو د هغې نه وروسته دغه د سجدې په حالت کې به 10 پېرې بیا دغه کلمه ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا هغې نه وروسته به بره شي کې باندې نو چې کېناستې د دواړو سجدو په منځ کې اوس کښېنې نو بیا به دغه ځای کې 10 پېرې ووایي دغه کلمه به ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا هغې نه وروسته دویمه سجدې ته به لاړ شي نو چې په دویمه سجده کې به بیا دغه کلمه ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر چې دویمه سجده دې وکړه نو اوس په بره شي نو ډایرکټ به بیا پاسې نه بسې بل رکعت ته پاسېدل دي نو ته به پاسې نه بلکې ته به کښېنې او بیا به 10 پېرې چې کوم دی دا کلمه ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر د دې وروسته بیا پاسې نو چې کله دویم رکعت ته بیا پاسېدلې نو په دویم رکعت کې بیا دغه طریقه کار دی بیا دې کې خو سلام ویل نشته دی دویم رکعت کې نو بسم الله به ووایي صورت په شروع کې الحمد پسې چې کوم صورت وایي هغه صورت به ووایي د هغې نه وروسته به بیا 15 پېرې دغه کلمه ووایي د هغې نه وروسته رکوع له لاړې بیا به په رکوع کې 10 پېرې دا ووایي بیا چې کله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد د هغې نه وروسته به 10 پېرې دا ووایي د هغې نه وروسته سجده کې به 10 پېرې ووایي د دواړو سجدو په منځ کې به 10 پېرې ووایي او دغه شانتې دویمه سجده کې به 10 پېرې ووایي او د هغې نه وروسته چې دویمه سجدې نه کله پاسېدې نو بیا به چې کوم دی 10 پېرې ووایي نو په دویم رکعت باندې خاص هم کېناستل دي نو چې په دویم رکعت باندې کېناستې نو مخکې به دا 10 پېرې پوره کړي نو د هغې نه وروسته به تحیات شروع کړي نو دا چې کوم دی د دې منظر طریقه کار دی نبي اسلام بیان کړی دی او فضیلت هم ډېر بیان کړی دی نو دې د وجې نه د دې مونځ اهتمام پکار دی چې دا هسې خو موقع نه لګي نو کم سے کم د رمضان په میاشت کې انسان فارغ وي نو د دې مونځ چې کوم دی اهتمام وکړو چا له طریقه نه راځي نو هغه له پکار ده چې هغه ریګانې طریقې تپوس وکړي نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي که روزانه نشي کولی نو کم سے کم جمعې په ورځ یې وکړه او دغه شانتې میاشت کې وکړه میاشت کې نشي کولی کال کې وکړه کال کې نشي کولی نو په پوره عمر کې یو ځل وکړه
نو دې د وجې نه د دې اهتمام چې کوم دی پکار دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به ستا مخکیني وروستني ټول ګناهونه چې کوم دی هغه د دې په ذریعې سره معاف کړي. نو دې د وجې مبارکه میاشت په دې قسم چې کوم دی سړی فارغ او نبی علیه السلام د دې میاشتې او قرآن کې الله د دې میاشتې ډېر فضیلت ذکر کړ دی. نو انسان له پکار دا چې ټوله ورځ چې کوم دی د خوب په ځای باندې انسان راپاسي الله تبارک وتعالی طرف ته لږ رجوع کړي، نفلونو اهتمام وکړي. سهار نه چې کوم دی ودو شو ماسپښینه پورې ودې نو پکار دا چې سهار نه ودې نو 10-11 بجو ټایم کې 12 بجو ټایم کې راپاسو بیا چې کوم دی اودسو کو جمعه ته راشو نو په هغې کې نفلونه وکړو، دغه مونځ چې کوم دی کولی شو دغه مونځ وکړو او نور چې کوم دی نفلونه وکړو، ذکر وکړو. نو د دې چې کوم دی اهتمام پکار دی. البته صرف خیال ساتل پکار دی پکې چې مکروه ټایم کې ونه کړو. یو سړی غرمه کې کوي نو مکروه ټایم چې کوم زوال ټایم دی غرمه کې غړی لګېدل نه غړی کې هغه ټایم چې کوم دی هغه راځي نو د زوال په ټایم کې چې کوم دی مکروه وخت دی 10-12 منټه نو هغې کې ونه کړي د هغې نه مخکې وروسته چې کوم دی څه وخت کې دا کولی شي نو د دې چې کوم دی اهتمام پکار دی چې دا انسان وکړي. نو دا چې کوم دی د دې مبارکې میاشتې په حوالې سره دا کتاب رمضان کورس دا مفتی رشید احمد خورشید دا ډېر لوی مفتی دی. نو هغه چې کوم دی د دې میاشتې په حوالې سره د عوامو دپاره بالکل په اسان انداز کې دا ذکر کړی. نو که چا له اردو پړاول راځي نو هغوی ته پکار دا ده چې دا کتاب ګوري ومه دا د عوامو دپاره هغه لیکلی د علماو دپاره نه بلکې عوامو دپاره چې چا له اردو پړاول راځي نو بالکل په اسانه انداز کې او هره مسله او هره خبره بالکل په اسانه طریقه باندې ذکر کړله. نو دا په دې کې هغه چې کوم دی د جمعې د ورځې مسنونو اعمالو کې چې کوم دی دغه ذکر کړ دي درود شریف سورة الکهف تلاوت او دغه شرط چې کوم دی صلات التسبیح مونځ چې کوم دی د دې اهتمام. الله تبارک وتعالی کریم عمل پورې توفیق امین. الحمدلله رب العالمین. سبحان ربک رب العزة